الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: رحم الله خبابا فقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. د جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د عزتمن ملګرو کې د عزت نه یو بل ډک انسان خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنہ تشریکی. د عربو په زنانو کې او زنانو شاغله ویل ام انمار د خزاعه قبیله سره تعلق ساتلو. هغه د مکې د بازار لور داخله شو تر څو پورې د ځان د پاره د یو غلام انتخاب وکي. مقصد پکې دی چې د صرف او زما خدمت وکي او کومه ګټه وټه چې وکي دغه استعمال زه خپل وکما. د مال ګټلو نه په نورو طریقو باندې زه آرام سره کینم او د وجنه د مال اصول کوم. ودا زنانه چې کله لاړه د ټولو غلامانو په دې مخونو کې قتل یو لګوري به بل لګوري به بل لګوري. اخري په دې یو غلام باندې نظر ور پرې وته چې دا وړي کې ماشوم دی لا بلوغ لري رسیدل نه و. دغه د جسد چې وګړو ډېر انتهي جوړ اذن اجابت او کراواله چې وګړو ډېر انتهي برابر او دا دواړه شونه د مخ کې سم نشي پړقیدل. نو ایسه په دې وخت کې دا زنانه را تیز شو د خبره مبارک کې چې زما دغه غلام ځان سره اخلم پیسې ورکړه غلام رضان سره بوتلو. غلام د ځان سره روان کړي د لارې په دې منځ کې زنانه ته پوښتنه کوي چې مسمک نوم دي چې هغه ورته ویل خباب وې د پلار دې سنم دی وې اورات وې د کم جنت اوسېږي وې د نجد د قبيله نه. د زنانه ورته ویل ته خو به عربي. هغه ورته وی اوس عربي مو په عربي کې د بني تمیم نه. به ام انمار ورته دا خبر وکړه چې سو وجه د عربو په دلاسونه کې د پریوته او د دقه شان د مکی په بازار کې ته خرڅولې وی. وجه دا و چې د عربو یو قبيله او غیز مو پر خاندان باندې حمله وکړه. ډیر سروي د ځان سره بوتله ډیر زنانه بوتله او دقه شان ماشومان بوتله. په هغه ماشومان ولکانو کې زمو چې کوم د ځان سره بوتله غلامانو په صفات پیخه دا د یو جن خلق او وختل بل جلا حتی تر دې پورې چې د مکی د بازار لزرا وسم او د وخت کې ستاب د لاس کې زپری وته. ام انمار ورته ویل چې ډیره کړه په دې وخت کې دغه خباب رسول الله ځان سره روان کې او په دې لوهارانو کې او لوهار په انګرانو کې او انګرو دغه سره کېنو. د شي ورته ویل چې موږ د عرب خلک د تیور سره نيزو سره ډیر انتهایی شوق لري. دا ورته ورزکه پیخه دا چې خباب رسول الله ډیر انتهایی زیرک ډیر انتهایی بهادر او ډیر انتهایی اوخیرو په لږ وخت کې دغه کار زکی او د شي زکه چې تا بده شي ګمان کو چې اصلي دغه توره جوړول د امده کار دی. د نجی جوړول د امده کار دی. نتیجه ودارو وتل چې خباب رضی الله تعالی عنہ کله اوچت استاد شو مشهور شو. د خلکو بره مابین کې زنانه ویلې وسه سره پر دی دکان بندوبست کو ته زماره پر غټه کوي. هغه د پر کم سامان چې لګیدل هغه واخسته. خلک براتله د دې شړې د توري به اخستې وجه دا و چې په خپل مابین کې د چې مشهور شوی د اقا توره د چې خباب جوړ کړی دا او خباب تیر کړی دا اقا نظر شته برابر کړه. وخت تر شوی نو د مکی په سرزمین کې د شهرت پیدا کیږي. خلک د په طرف باندې ګروپ ډلې راځي. وجه دا چې خو په دې کې امانت بل په دې کې صدق او بل په دې کې رښتینواله او دغه سره دا کار ډیر صفه او مضبوط. خباب په دې وخت کې عمر اوخیر انسان چې د عربو په دې ځوانانو کې درجه بندي وکړه. د بډاګانو په حالات باندې پوښښ او ځوانانو په حالات باندې پوښښ خو شکل به عمل وکړي به بزان له پیږي کې نسوسه کده د اوخیر سره عادت سوچ به کولو او د څه خبره ثابتوله چې موږ د عربو په دې انسانانو کې او خاص کر د مکی په سرزمین کې د فساد څومره انتهایی زیات شوی دی. خپل تلونه نیولې تر دغه سر د وختو پورې دا ټول جاهلان دي مفسدين دي خراب خلک دي او د دوی پر چټونو باندې د ټولي دنیا د جهل سور دی گمراهي سوره ده. حتی نتیجه دار وته چې په هغه کاروالي کې زم یو ښکار شم د خلکو د لاس ورالم. کوئی ویل وزه د امید دار چې د قشپه الله عز وجل سبا کې زګه قانون دار چې انما العسر يسر د تکلیف شروع سره سنتیا راځي. د ارش په شروع صلی الله رڼا راولي. پیخه دا دومره وخت پر باندې تر شوین دی چې الله د مکی په سرزمین کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړ په نبوت باندې دا مشرف. کله چې دا مشرف کړ شو دا اعلان ولګیدو چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی او خلکو له دا خبره کوي چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله. اے خلکو دا خبره کوي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. محمد صلی الله علیه وسلم د الله ساجه او رسول دی. د 318 معبودان هیڅ نشي کولای.
دا د یو نوجوان د خلین وروته چې اقا نوجوان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. نو په دې وخت کې دا خبر د خپل ورغه او دا خبره واوریدل او ډیر انتي خوشاله شو. دومره خوشالي ورته لاله چې د ولولونې د زړه په دښنه کې ټوپونه شروع کړ. پس ورغه خباب رضی الله ورته ویل وسه صاحب بارک خبر شوم چې دا د نبوت دعوه کړې د دې خبر چې لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله غوي سیدا ویل لاس راوړاندې خپل لاس وروړاندې کې ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله گوی ورکوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. گوی ورکوم په دې خبره چې محمد د الله رسول او استاد علیه الصلاۃ والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ملګرو کې چې شپږ کسانو اسلام راوړی یو به دقه سړیو حتی تر دې پورې خلکو به دا خبره ذکر کوله چې په خباب باندې وخت تیر شو لیکن د اسلام په دې ګروپونو کې په دې جماعتونو کې د غشپګم کس چې په اسلام مشرف کیږي. خباب رضی الله عنه نوجوان جوړ ذهن والا د اسلام پټنه کې د اچانه حتی تر دې پورې چې د ټولي دنیا له دښکاره کې او د دې بادار چې کومه د ام انوار اغیله می اطلاع ورسېده. تاسو خبر نه وینا وساسو د غلام چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم متبع دی هغه په دې وخت کې ډېری انتهایی غوسه شو. دومره غوسه شو د تاریخ په کتابونو کې راځي نږدې و چې خپل غوسې نه پړه کبیل شي. دې سره په دې خوا کې د اورور سبا ابن عبد العزام شریک شو او د هغه سره د بني خزعه او جوانان نورم شریک شو. ټول لړ د خباب رضی الله عنه د دکان لا چې ګوري خباب رضی الله عنه کله مزیدار شنی پری خودلی رزق په خانه به د وختو شوق کولو او په خپل کار کې لګیره سبا ورته ورمخاموش دا خبره ورته وکړه چې صاحب بارک موږ له اطلاع رسیدلې د موخه نه غواړو نه تصدیقو. دا د کتن سره صادر نشي. خباب ورته ویل هغه خبره سره سبا ورته ویل دا خبره مشوره شوې ده چې تاسو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعداري کړې تم سوابي شوی. خباب ورته ویل ډېر په جرأت باندې زه سوابي شوی نه يم لیکن ایمان مې راوړی دی یوازې پر رب العالمین باندې. هغه الله چې شریک وسره نشته. دا څومره بوتان چې تاسو د رب العالمین نه په دې خدانو جوړ کړی دي معبودان دا ټول ما غرزولې دي او ګوي د دې خبرم کوم چې ان محمد رسول الله دا محمد الله رسول دی علیه الصلاۃ والسلام. په دې وخت کې دا خبره شکل دې سبا د غوګون لور ورسېدي او اقا نوجوانان د بني خزاعه د قبیلې شکل ځان سره راوستي و. دې ټول په شریکه خباب رضی الله تعالی عنه باندې شروع کړه دوالو د قدمونو درغتو یو طرف او بل طرف باندې د کوتکو گزارنو ور باندې کېدل حتی تر دې پورې چې خباب رضی الله تعالی عنه په دې ځمکه باندې پری وته په دې صورت حل کې چې د سترګو مبارکونه دغه وخت کې را روانې وي او د بدن نه دا وینه را روانه و. مکه مکرمه کې دا خبره مشهور شوله چې خباب رضی الله تعالی عنه هغه چې د خپل خلکو خپل بادارانو اولو د ایمان د توحید د وجنه او داسې شهرت پکې راغی ته دا ګمان کوله چې سرګړي لسړې ور واچو ټول هغه وسوځي. خلکو د خباب رضی الله عنه د جرأت نه قسم تعجب وکي ځکه د خبره بالکل چې اوریدل نه و چې وسړې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اتباع وکي او په دې وخت کې هغه خپل ځان ښکار کړي. ټول خلکو له ویلې چې دا خو اقا نو جوان دي چې خباب نومیږي د من انوار غلامه د نور ځوانانو په دې ژوند کې دا خبر ور پرې وته. د قریش د مشرکین د غوی د سربراهان د غوی سردارانه هغه دې خبره صح وجړه کول چې اوس بکیږي څنګه یو الګ دی شاغم غلام دی او هغه د ام انوار چې نه ورته خاندان چې دی ویو کی نه څه عصبیت شته نه څه بل مسله شته دومره جرأت ددو چې لوی ظالم بدمعاش مخله ودرېدو دغه د الهو کنزلو بدی بیان کړه دغه د دین بدی بیان کړه دغه د دینونو بدی بیان کړه او ویل چې دی غلام دی او د سنانم پیدا یقینو کو چې دا یقیني په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې ایماندار شوی ایمان راوړی دی. قریش چرته د توقع نه کوله چې زمونږ د بدمعشانو په مخ کې کمزور سره د خبره وکي. خباب رضی الله عنه چې دا کوم حرکت شروع کړي په کدا چې څومره نوجوانان په دې علاقه کې غلامان و یا پټ ایمانونه راوړي او هغه ټول په جهر باندې ویلي نشهد الله اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. من گوی کو په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه او گوی په دې خبره باندې کو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. کلمه د حق یکه بعد دیگر اندشه نه جوړیدا د شي خوځیدله په دې ټول جهان باندې شروع شو. په دې وخت کې د مکه مشرکان د کعبه په دې خوا کې راجمع شو. دوی پر اس کې ابو سفیان ابن حرب ولید ابن مغیره ابو جهل ابن هشام او دوی د محمد صلی الله علیه وسلم بدی بیان کړه او ویل چې دین د اسلام هغه ورس پورې زیاتیږي ټیم په ټیم زیاتیږي کورونه په کورونه نه نوځي زه په ځای نوجوانان په کې ور داخليږي هر سړی د شي چلو کې چې اوس په دې وخت کې زور واچوي خپل خاندانونو باندې په خپل کشرانو باندې غلامانو باندې تر څو پورې د دین په خلکو کې ور مشهور نشي.
او کوم انسانان د شي چې موږ په ایمان راوړل غول عبرتناکي سزاګانې ورکړي حتی تر دې چې د خپل دین یا مرتد شي یا به مړ شي. شباب ابن عبد العزى او دا قوم هغه راوچت شو د خباب رسول الله لډیر انتي سخت تعذيب ورکړي. تعذيب په دې طریقه باندې چې کله به د عربو د سخت ګرمي شروع شو نور به بالکل د 12 بجو لړ ورسېدو د ځمکه بسم شو ګوګل د پیرانو تنور غو پړقا شروع کړه وې دې به د خباب راوېسو د مکی دی خړونو لا جامې به ته وېستي د وسپن صغره به ورواچولې او بعد دغه نه مدد ته او به ته منع کړي ډیر چیغې به اولې لیکن دوی به ورنه کړلې حتی به دې ورته چې ما تقول فی محمد صلی الله علیه وسلم د محمد مصطفی مبارک څه وای خباب به ویل هو عبد الله ورسوله هغه د الله بنده او رسول له موږ له د هدایت دین راوړې موږ له حق دین راوړې مقصد د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا ده ليخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د کفر او شرک نه استل او د رڼا په طلب باندې روانول. د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ملګری دی بادشاہ خو لور غیر رستم و مقصد مسدی لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد بندگان د بندگانو د بندګۍ نه استل یوازې رب العالمین بندګۍ له خوشی کول. و دې وخت کې دوی به شروع په وکړه به ورته ویل چې د لات او عزا په باره کې څه وایي. و دې خباب ورته چې د دوه بوتان دي او دواړه کارن دي او دواړه ګونګین دي نه چاله zarar ورکولې شي او نه چاله خیره. وی دی وخت کې دوی ویل چې ګرمي تیګ راوړې وی ګرمي تیګ راوړې د په دې شابه به کې خو دی او تر دې وخت پورې باندې شور باندې پرتی وی حتی تر دې پورې چې اې د په دې اوګو کې دا کم تیل دا کم غوړی کم سروي کم आवाज دوا هغه به دې ور باندې ولي کړه. ام انمار هغه چې هغه د سبا ابن عبد العزى دا خور و هغه سخت دښمنی وسره کوله. یو ورځ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ولیدلو چې دې په دې دکان باندې تیرېدلو خبره وسره وکړې د خباب سره وی په دې وخت کې دې چې د خپل غلام ولیدو چې پیغمبر سره خبرې کوي دا شولې ونتو بر باندې راغی عجیب شروع شو د خباب د خواله او دوله به ګرمي ګرمي وسمنې نیولې او هغه په دې باندې کې د قشان ګرمي کړلې به د په دې سر باندې کې خودلې حتی تر دې پورې چې د باندې به وشیراله حق مزیدار چني هغه وخته چني دا به ټولونه په دې استلو باندې وېست او به دا خبر وکړه د خپل ور شباله چې راشه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام لا الله عز وجل امر کو چې خپل ملګرو له وایا چې مدینه په طرف باندې حرکت شروع کیږي شي مهاجر. خباب رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې خپل بستر سامانات وغیرہ راواخسته چې اوس د دې څخه روانې کوم د مدینه په طرف باندې نشری نشه نه و چې دا مکه نه جدا شي لیکن الله عز وجل د دعاګانې قبول کړي کوم دعاګانې چې انمار لکړي وي هغه په دې طریقې هغه د بازار الله په دې د سر په درد باندې اخته کړه دا چې دردونه چې دې به چې غوالته به دا ګمان کول لکه څنګه چې سپي په وجه کې غپا کوي ځامن به تیګر چا په رکینستا او د شی به ورته ویلې چې تاسو د پاره په ارزه کې طب ارزه کې د حکیم همزه کې د ډاکټرانو پروګرام موږ په سلاړیو لیکن هغه به دا خبره وکړه چې دا کم علاج کم تکلیف دی لړ شیدل هغه لپاره بالکل ضرر رسیږي نه مګر د دې خبره چې دی په دې سر باندې تاسو د ضرر به کني شي چې دا ورته پر سر باندې ورکړي جزاء من جنس العمل دا ابن قیم سے فرمای دی خباب رضی الله عنه په سر باندې درد ورکړي دی داغه ورکړي اوس دې پر سر باندې اق داغ راځي شروع بشو خپل سر به د قشان په دې اوسمنو ګرمو باندې برابرولو به هغه درد بشو ورته راغلی کم دردونه مخکې چې دې پر بدن او سر کې پراته هغه به استدیه د اواته. خباب رضی الله تعالی عنه هغه د انصارو د خواله ورزي او په هغه وخت کې د راحت سمودت لري حق چې ډېر زمانہ هغه راحت لیدل نه سترګې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک جو سبا نه خيږي په دې طریقه باندې چې څوک بنی شي نور د دوی دواړو مابین کې معنی جوړ شي خړواله پیدا کی بلکې ورس پرس باندې نورم سپې راځي د ملاقات د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره بدر را حاضر شو حتی تر دې پورې چې داغه په جګړه کې داغه د بیرغ لاندې دا جنگیدلو احد کې ورسره ووتلو الله عز وجل دې خبر رسول الله د سترګې په حق مالک باندې خې کړی شبا ابن عبد العزى د ام انمار د دې بادار وروره چې کاته د حمزه رضی الله تعالی عنہ په واسطه باندې رب العالمین هغه د احد په ډګر کې مردار کړو چې کله خباب هغه ولید سترګې ور باندې خې شولې پیخدا الله عز وجل خباب له د عمر ډیر انتي وګد ورکه حتی در دې د ابوبکر وخت نصیب شو د عمر وخت نصیب شو د عثمان وخت نصیب شو د علي بن ابي طالب وخت نصیب شو معنی د څلور خلفای راشدین وخت کې ژوند دیو او د خپل ذکر سره الته د ژوند تیر شو یو عجیب نمونه سره یو ورځ په عمر بن الخطاب باندې ور داخل شو دغه خلافت په وخت کې عمر رضی الله د ډیر انتهایی زیات اکرام وکي د خپل ځان سره نږدې کینورو او وی ویل چې په دې مجلس باندې به هیڅ مناسبه نه چې ما په دې خوا کې کینې سواله بلال نه ځکه ته بلال د دین د اسلام لپاره ډیر انتهایی سخت غالب غالي دي بیتی پښتنه وکړه شیخ خباب تعالی خو د مشرکین د خوانه ډیر انتهایی تکلیفونه در رسیدلې دي یو څو خطبه کې موږ له بیان کا وی خباب رضی الله په دې وخت کې حیا ور باندې غالب شو جواب ورنکې
لیکن عمر ابن الخطاب ونی ول تاکید ور باندې کې چې خامخا موږ له بدا بیانې به بده وخت کې رسترګونه وخی لاړې او وی ورزماله صادر تاسو لري کې چې کله صادر لري کې حق حیران شو عمر ابن الخطاب هغه د په بدن کې کم کندمونه کم سوراخونه کم اډو کې راوتلي ولیدل ورته ویل چې آشنا دا څنګه ودا ولي خباب ورته ویلې وې د مشرکانو بلرګي مال راجمه کړه دا لرګي به وسوځول تر دې پورې چې هغه بس کروټې شوې به زمانه جامې وېستې او زه به پاغه باندې راخلم زما د بدن نه بداغه پاغه باندې پری وتله او اقه او بچ زما بدن نه ویني وتلې به د قص کروټې ور باندې به آرام شوي او هغه به یې خښوي الله عز وجل خباب رسول الله په اخر وخت کې ډیر انتهایی مالدار کړي ورسره فقر د اچا په خیال کې دا خبره نه راتله چې رب العالمین مدوم رسول سپیندل ورکی د چا په زړه کې بدل تیرې دل نشدا فقیر او مسکین سړی او دمر مالداري لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې الله عز وجل انسان له دنیا مرګ او آخرت هم لیکن امام ترمذی حدیث راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله الله عز وجل یو بنده له اراده د خیر وکي دنیا نه دي چې لري ساتي لکه تاسو یو مریض او بونه لري ساتي ابن قیم سے فرمایي چې آخرت مقصد وګرځاو دنیا ورته په لار کې پرتر دا بدله ورکړي شي یو اثر کې دام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د دنیا مثال په شان دی پیغلې چې ډیره حسینه ده پاغه باندې قسم زیورات دي یو مالک په یوځای کې ډوډۍ پروګرام برابر کړی دی او دا پیغلې په چوک کې ودرولې ده چې زما د طرف لا د خلکو له وای چې دې طرف راځي د خوراکونه او سکاکونه مرته تیار کړي کوم انسانان چې زما پښتنه درنه وکړه خدمت مو کلار مرته صحیح کا خو کچیر د زما دعوت له حاجه ونه ساتو استاد په دې زیب سنت باندې اخته شول ځانم ورنه کې مونږ هم ته خطا کا وې د قشر مثال د دنیا دی الله عز وجل دا مالدار کې ډیر انتهایی ته خباب رضی الله په خپل کور کې لوی کوټه جوړ کړه او په هغه کې لوی خزانه غونې کې خودله او د مسکینانو د پاره په هغه کې مال جمع کولو د فقراو د پاره به جمع کولو د صورت حال چې ال دې څوکیدارم نو مقرر کړي هغه لپاره کلف هم نو واچولې مسکینان براتله د کورلا کم شي شو د اخستو بغیر د سوال نه بغیر د اجازه نه یی لوی صندوق د فقراو د پاره د برابر کې سره د دینه چې دا به هم د مال په باره کې ډیر انتهایی سخت اریدو چې اسن رب العالمین مال عذاب رانه کې د ملګری فرمایي چې کله موږ د خباب خور ورلو رضی الله تعالی عنہ ودا مرز وفات کړي وې د مال ویلې موږ ټول ملګرو لور چې زما په دې کور کې تقریبا په یوځای کې 80,000 درهم دي او زما د رب العالمین باندې قسمی چې ما چرته دې لپاره څوکیدار مقرر کړي نه دي نه مې دې لپاره کلب اچولې دي بلکې ټول مسکینانو لماویل چې څومره ضرورت تاسو راتو دلته راځي په خپل سر باندې وړي تاسو پیګو تاسو ضرورت به وښړل ملګرو ورته چې څه وجه ته شاړي وې دوی ویل چې په دې وجه نه شاړم زمونږ ملګری صحابه رسول الله ملګری لاړ او هغه اجرونه په دې دنیا کې اصول نکړه زه په ځان باندې رېګم څومره تکالیف چې ما غالي و لکه چې دغه ایوت رب العالمین مال په دنیا کې راکې په کدا چې خباب رسول الله رب العالمین په طرف باندې لاړو امیر المؤمنین علي بن ابي طالب د په خوا کې ودرو د قبر په خوا کې وی ویلي رحم الله خبابا الله دې په خباب باندې احم کی فقط اسلم راغبا اسلام راوړو ډیر په مینا وهاجر طائعا هجرت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې ډیر په تابعداري وعاش مجاهدا او ټول عمر بسنګرونه کې تیر کې ولن يزيع الله او اچرته بم الله زین کې اجر من احسن عملا اجر د هغه چا چې هغه کې څه عملونه کړی دي احسن اکثر نه دی ویلي ابن کثیر د فضیل ابن عیاض دا خبره نقل کړی دا چې ما مار الاحسن احسن سره ویل شي بان يكون الاخلص والاصوب به دې چې پښتنه کړی چې اخلاق سمانه او اصوب سمانه وی اخلص دا معنی ان يكون لله تعالی اصوب دا معنی ان يكون على طریقه محمد صلی الله علیه وسلم عمل بسړی کې خالص د الله لپاره عمل بسړی کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت برابر به انسان کې د استعداد کله پیدا کیږي چې داغه عمل احسن او اخلاص شي علماء د غیر پر ډیر وجه ذکر کړی دی اول په ارچ کې بخنیت کوي دویم تقوا په ځان کې پیدا کی دریم د الله او د الله رسول په خبره به یقین وساتي څلورم دعاګانې به رب العالمین نه غواړي پنځم د حرامو نه بزان وساتي شپږم به پیری کارونه کې بزان نه بندي وم قول شدید حق وینا بکای اتم د وخت په قدر باندې بزان پیژني او د قشن د وخت قدر بزان له مهمه شي دا څومره مهم دی نه هم د وخت قدر به پیژني لسم واړو امیدونه بساتي یو لسم هغه اسباب استعمالوي چې عمل په قبليږي او دولسم مجاهده وکړي ډیر لسم رضیت بالله ربا ودا کلمات به استعمالي او څوار لسم خاص کر د قران او سنت په درسونو کې وکینی پنځلسم سړی په الله باندې ایمان لري شپاړسم سړی د قشن په قیامت باندې ایمان لري ولسم د قشن د الله عظمت په پسړه کې لري اتلسمه د خلکو د مدح زمانه متاثر کیږي نه نو نسمه
به پیدي کارونه کې بسام بندای نه او د قشن شلم علماء دا خبره ذکر کړي چې عمل به پټ کوي وی شړل الله عز وجل د خباب رسول الله له جنت الفردوس نصیب کی او موږ تاسو د رب العالمین د صحابه کرام سید بيداری را نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.